حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه صلاة تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم نلقاه فيه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. امام معززو، مشرانو، قوم المنانو، علماء کرام او څومره معزز عزیز طلبا راغلي دي، دې موقع باندې زموږ تاسو یو غم انګیز او درد انګیز ماحول کې یو، د مظلومیت په ماحول کې یو. دا ختم قرآن د الله جل جلاله مقدس کتاب یو څو ختمونه وشو. په دې سلسله کې چې موږ تاسو دا احتجاجي دا غونډه دا جری دی، اصلا هلته کیمپ لګېدلی دی، خو ګرمي وه، کسان ټول پکې ځایونه نو موږ مناسب وګڼله چې دلته جومات کې وشي. نن موږ تاسو ټولو اجتماعي طور باندې د قوم څومره مرحومین دي چې هغه وفات شوي دي، شهید شوي دي، حادثاتو کې مړه دي، د هغو ټولو په حق کې اجتماعي دعا ده. بل د دې خبرې وضاحت دی، الحمدلله خبرې روانې دي. رب لا یزل باندې موږ دا کامل امید دی چې انشاءالله ښې د کامیابۍ طرف ته یو ښه د امن طرف ته خبرې دي. دا خبره دې تناظر کې نه دی چې صرف مخصوص موږ د اهل سنت ته جمله د کوارټرلي باشندګانو په حق کې د امن خبره چې کوم ځای کې سولې دپاره قدم اوچات شي، د امن دپاره قدم اوچات شي. کله یو سړی خبرې ته د کېناستلو تیاري وکړي نو دا خبره داسې وایه چې نیم امن راوړو، چې یو سړی خبرې ته کښېني نو خبرې ته به کښېنو. انشاءالله الله جل جلاله نه موږ امید لرو چې د امن فضا روانه دی، خو که څوک یې خرابوي نه. بله خبره به دا وکړو، موږ چې نصیب باندې یوه خبره کړې وه، هغه درد انګیز او غم انګیز ماحول و، هغه به موږ کوو. خپله مطالبه هر چا ته حق دی، جمهوریت دی، اشتعال انگیز تقریر نه ما سوا د امن خبره، خپل حقوق او مطالبه خبره ده په هر میدان کې کیږي. ما دا خبره کړې وه او څوک په دې پوه نه شو، نه زموږ اهل سنت وروڼه پوه شو، نه اهل تشیع خلق په دې خبرې پوه شو چې ما دا ویلي وه چې حضرت علي زیرات چې هغه کوم ملا باغ سرحدي صاحب ته کوم ادارې کې دی چې هغه مستیار نه لیاره راغلی دی، چې هغه ته چینی او ټیکي منګال یاره دی. حضرت علي زیرات ته ما دا ویلي وو چې دا د لسیاني خواجه علي سیالي په نامې بنیادي جوړ دی. دې مطلب دا نه و چې د حضرت مولا علي رضی الله عنه چې هغه څلورم خلیفه دی، هغه یو جلیل القدر عظیم هستی دی، هغه یې د ایمان حصه دی، هغه سره زه خپل نیکه برابروم. خپل نیکه نه، د دنیا څومره اولیاء ابدال را جمع شي، د حضرت علي د واس د خپو ګار ته نه شي رسېدلی. خو هغه بنیادي وجه دا وه چې دغه باندې څلور لوی معتبر شیعګانو ما سره ریکارډ موجود دی چې هغه دا خبره کوله. ما نیکه نور علي نومېدو، د هغه پلار صادق نومېدو، محمد صادق، د هغه پلار نومېدو ملا بستان. ملا بستان اصل کې ملا و، ملا باب جوړ ملا بستان کړی، لټ کې هم موجود دی. او هغه را پورې شمشینی بابا زیارت ته میزو کړی و کوي، ټول هغه ایمو سمکاني قوم، خنبقای مکمل سمکاني قوم دی. نو دا ټول قومونه د خواجک مسیح دي. نو موږ اخ تناظر کې ویلي وو دا د فرقې په بنیاد نه یو. موږ دا ویله چې موږ تاسې سره یو حضرت علي زیارت که موږ نیکه په طور باندې پرېږدي، نیکه په طور باندې نیسو، که د جلیل القدر صحابي حضرت علي په طور باندې وپرېږدي، موږ شرک نه کوو، بدعت نه کوو، ګناه کار نه کوو، موږ خپل عظیم شخصیاتو تقدس بحال ساتو. نو موږ دا یو قسم پیغام وو. څېره کورمې کې ډېر اثار دي، میر کریم بابا دی، فقیر زیارت دی، او همدارنګه شمشینی بابا زیارت دی. هغه کې اوس امام بړه میزو کلي کې نشته، امام بړه نشته. دا په دې دلالت دی چې جومات و فایدو کړی دی. هغه کې امام بړه ما په هېواد باندې جوړه دی، هغه کې جومات حواله او همداسې لار کړی دی. لار کړی ما د پلار په موجودګۍ کې هغه وخت کې دوه واړه جوماتونه ورکې اوس ویل پاتې دي نه دي، خو امام بړه ورکې نه وه. زیړان کې همداسې جوماتونه وو، امام بړې وروسته جوړې دي. موږ چا نه اعتراض نه کوو، دا یوه خبره واضحه وي. د امن فضا روانه دی. نو ختم قرآن وشو. دې کې به اوس موږ تاسو یوه بله دستوره دی چې موږ د عظیم شهید د مموکي ورور په سر باندې د هغه د نیابت فیل پسرو
او تاسو ټول بغتا د زړه دعاوي مرسته باوي تعاون باوي وما علينا الا